أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وآتوا النساء اور کئی خذتا صدقات الا مہرون ردوی صدقہ مانا مہر وآتوا النساء اور کئی خذتا صدقات الا مہرون ردوی نحلتا as a gift as a کیسا as a gift نو دلتا مسئلی سو اہم ہے یودا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د راتلو نه وړاندې د ښځو هیڅ حیثیت نه په معاشره کې حتی چې د نکاح باب کې د هغې مرضي به هم نشوه تپوسلی. نمبر دویم طاقتور او مالدار سړي چې به کومه ښځه باندې لاس کېښوده نو هغه به د هغه حق وګرځېده. دریم طاقتور او مالدار سړی چې څومره ښځې به طبیعت غوښتي دومره به یې کولې. څلورم د دغې ښځو دپاره هېڅ معاشي او معاشرتي حیثیت نه و. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې راغی نو قرآن کریم یو خدا شرط کې خوده چې دا ښځه دا به احترام سره د نکاح د پاره غوښتې شي. د چا نه به غوښتې شي؟ د دې د والدینو نه، د دې د ګارډین نه. نمبر دویم بیک وقت به د څلورو نه زیاتې ښځې دا نشي ساتلی. نمبر دریم چې نکاح کېږي نو به ورته مہر ورکول شي چې د دې په معاشره کې احترام پیدا شي، په معاشره کې عزت پیدا شي. اوس دا مہر دا د نکاح دپاره شرط نه دی. نو نکاح بغیر د مہر نه هم کېږي، خو دا د نکاح تقاضا ده، دا د نکاح تقاضا ده. نو که نکاح بغیر د محرم شوی بیا هم د ښځې مهر ثابتېږي، بیا هم د ښځې چې نکاح وشو مهر ثابت شو. اوس دا مهر به څوری؟ پنځ د امام شافعي رحمت الله علیه ہر شے مہر کی دیشی اگر کہ یو پیسے یو پنی. پنیز د امام مالک سلور درہم بھائی کم از کم سلور درہم. اور پنیز د امام ابو حنیفہ کم از کم لس درہم بھائی. نو لس درہم به تقریبا یو اتیا یا سل گرام سپین زر کیږي، یو اتیا گرام سپین زر. دا خو د دې مینیمم دی، هر چې میکسیمم دی د هغې دپاره شریعت کې څه حد نشته. د میکسیمم په حواله چې فریقین په څه باندې هم رضا شو، دواړه فریقه چې په هر څیز رضا شو. بل خبره چې اوس کدا مہر مقرر شوی نکاح شوی خو لا تر اوسه رخصتي نه شوی، رخصتي وي ورته
رخصتی ته وایي چې ناوې کور ته راولي. تاسو ورسوئ واده یعنی کوژده شوې ده او په کوژده کې نکاح شوی دی او مہر ایښوده شوی دی خو لا تر اوسه واده نه ده شوی او طلاق وشو خبره ورانه شوه د واده نه مخکې طلاق وشو نو د ښځې استحقاق ته نیم مهر د ښځې حق دی نیم مهر او که واده وشو او څه وخت ښځې خاوند یو ځای تېر کړ تنهایۍ کې او بیا طلاق وشو نو د ښځې استحقاق ته کل مهر ټول مهر او که نکاح کې مهر نو مقرر شوی او طلاق وشو د واده نه مخکې نو د ښځې دپاره متعه ده. اوس متعه څه ته وایي؟ یو دوه جوړې جامې یو دوه جوړې بوټان یو څو نغدې پیسې څه لږ نو د ضرورت سامان دې ته متعه وایي. او که مهر نو مقرر شوی او واده وشو څه وخت هم یو ځای تېر کړ او بیا طلاق وشو نو بیا د ښځې دپاره مهر مثل دی. مهر مثل دې ته وایي چې د هغې د خاندان جینکۍ به کتی شي چې ایوریج په څومره مهر واده شوي دي. د هغې جینۍ د خاندان جینکۍ ایوریج په څومره مهر واده شوي دي نو هغه عمر به د هغې مستحقاق دي. بله مسله چې مهر نکاح کې مقرر شو نو د واده نه بعد ښځه هغه ټول مهر یا څه د هغې خاوند ته معاف کولی شي ځکه د هغې حق ده نو که ټول ورته معاف کوي او که نیم ورته معاف کوي او خاوند د خپل طرف نه په هغې کې اضافه هم کولی شي. اوس هغه غواړي چې ښځې ته زیات ورکړم نو څوک پابندي خو نه شي لګولی اضافه یې کولی شي. وآتوا النساء ورکئ ښځو ته صدقاتهن مهرونه دوی نحلة بطور گفت فإن طبن لكم عن شيء منه کدی معاف تاس د پاره حلال ک تاس د پاره طبن معنا در جائز ک تاس د پاره یعنی معاف ک کجری دوی معاف تاس تا عن شيء منه سيسر دې مارنا نفسا پخپلا یعنی پخپلا مرزای نفسا پخپلا یعنی پخپلا مرزای د دې پلار ته هم حق نشته چې هغه مہر معاف کی ځکه مہر د دې پلار حق نه دی دا دې حق دی. فکلوا نخری دام او دغی سماف شوی هنیئا مریئا هنیئا لذیذ ده مریئا مزیدار ده یعنی معنی ده چې په دې کې حرمت نشته په دې کې حرام والی نشته جائز کار. اوس بله مسله ولا تؤتوا السفهاء اموالکم امور کوي السفهاء کمقل خلقتا اموالکم مالون استاسو اللتی آغمالنا جعل اللہ چکر زول دی اللہ تعالی لکم تاز پارا قیاما ذمہ داری قیاما مانا ذمہ داری ندا مسئلہ دا دا یتیم چکر یتیم رور در پاتے لے ورارہ در پاتے لے خوری در پاتے لے کزن در پاتے لے او ته داغه د مال یا داغه د ذمہ دارۍ د ټیک کیر ذمہ واري خدای لا په خپل ګټه او پتاوان نه پويږي نو د مال بده ته هند اوور کې نه دی بځای کی د مال به ته نه هند اوور کې دی وسه کی دی بځای کی ولا تو صفها مور کوي بے وقفان تا کمقلتا مالون استافو آغا جعل اللہ لکم قیاما چکر گول دی اللہ تعالی تا د پار ذمہ داری ورزقون فیها
او رزق ورکوي دوی لفیا په دې مال کې، یعنی داسوم نه چې هغه د لوګي هلاکي چې نه زبستا د مال ټیک کیر کو، صحیح د لوګي مال اكو ور خډوړای ورکوله. وقصوهم اجام ورکوا وقولوا لهم اوایا دوی تا قولا معروفا بهترین خبره، یعنی دا ځان سره کې نوا ورته چې ګوره مرګري زما خپل ډیر ذمہ داری دي، زما خپل کور دی، زما خپل کاروبار دی، تلګ عقل پیدا کا چې خپل شی ذمہ داری په سر باندې واخلې. کته دغه څه بیډه کوي او په خپل ګټه تاوان نه پوي، خو ذاته ته نشم والا کوله ته ورته ورته کې صحیح شو. خبر دي ته وقولوا لهم قولا معروفا، یعنی لګیا نصیحت ورته کوا چې داغه یعنی مغز جوړي چې مغز او سبا کې ورسره وابتلوا الیتاما اٹس کوا آزمائش کوا په یتیمانو باندې. نو څنګه ټیسټ وکوا ته داغه د مال ټیک کیر کې، نو ټیسټ وکوا کله کله $10 ورته ورک وایلر سٹور ته 2 ګیلن شودې راړه، 2 ګیلن شودې راړه، 1 ګیلن اورنج جوس راړه او نور پیسې راړه. صحیح. نو کوز د ټیک ټیک کارو کو د معنا چې د کوی په خبره او کنه د $10 یوړ ټول واله صبر دته وای ټیسټ، یعنی دا یو ګنا هغه تربیت ورکولم دي او تبا ستابم زین جوړیږي چې دا سړی پوېږي کنه پوېږي. وبتلوا الیتاما اٹس کوي یتیمانو باندې حتا تر دې وخته اذا بلغوا النکاح چورسه کې مرتبه د نکاح ته، یعنی بالغ شي، مرتبه د نکاح ته بالغ شي. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا کتا سمحسوس کړي دوی نا رشدن عقل مندي چې واکي دا سړی په خپل ګټه او په نقصان باندې ویږي. فدفعوا الیهم اموالهم ورکوي دوی ته مالونه دوی، یعنی تا ته پته ولګي چې ما د باندې ټیسټ کو د خپل نه په نقصان پويږي، اوس بالغ نشي، اوس بس ورکه ورته مال دغه مال دی تولی په قبضه کړی. ولا تاكلوا مخرج مال د یتیم اسرافا فزیاتی باندې وبدارا او بدرغه، بدارا معنا بدرغه ان یکبرو د دې یری چې دوی بغټ شي. نو تاسو بکې درنه چې بابا ک یا اکا زما پلار چې مړ دو خو هغه دومره شی پرې خو دی د زمای څخه کم وړي. صحیح. نو به په معاشره کې ذلیل شي، معاشره کې بس شي ذلیل بشیا سر بستر کې نشي لګول. خلک وایي د دوراره مال خوړل دي، خلک بس وایي لکه دا چې ټریډیشن دي روایت دي، انت د روایتو د وجه خلک د شمال نشي پړي، وای خلک سره سترګې نشم لګولې. مونږ ورته حجره وایو. حجره د یو خاندان یعنی د خاندانی اجتماع لپاره یو شریک ځای دی، خاندانی اجتماع لپاره یو شریک ځای وي. نن ته ټول خاندان راجمع کیږي او خپل معاملات خوشحالي او غم او خپل جرګې ټول په غزا کې کوي. صحیح. نو که یو کس داسې بدنام شي چې د چا مال خوړل دی یا خیانت کړی دی، بیا هغه په حجره کې ناستو ته څوک نه پرېږدي. صحیح. خلک وایي دا خاین دی، خلک بیا څه وایي دا خیانتګر دی، به خبره کوي په خبره مونږ اعتبار وکړو. نو دی وجه الله تعالی وایي چې یتیم دی په کفالت کې دی، نو دا هغه مال ځکه مخره ممکن دا هغه به غټ شي، نو تا نه به ډیمانډ کوي. ومن کان غنیا اسوچی وی مالدار فلیستعفف، فلیستعفف هغه د ځان بچ کې د یتیم د مال د خوراک نه. یعنی بعض اوقات داسې هم وي چې د ورور مال نه، د بل رور مال وی د مور طرف نه. د چا طرف نه؟ د مور طرف نه. یعنی دوه رونه قرآن دي جدا جدا دي. میان دي سي اوس دا مشر رور چې د هیڅ مال نشته، د مور مړه ده او پلار مړه ده، سب پیسې ورسره سجادات ورسره نشته. خدا بل چې د مور طرف ته ډېر جایداد ملو شوی دی یا ډېر بینک بیلانس ورته ملو شوی دی. نو دا مشر رور لګیاله هغه ټیک کیر کوي، دا مشر رور څه کوي؟ داغه ټیک کیر کوي. نو اس کدا مشرو داغه د مال ټیک کیر کوي. صحیح. ا دې خپل سکار کنه دی اوسګار ځکه خو یا خپل کار کوي یا داغه ټیک کیر کوي. صحیح. نو کده خپل مالدار وي او خپل د خوراک کا زراعي وي، خداغه د مال نه سنت کوي، داغه د خدای لپاره کوي، داغه ټیک کیر لپاره کوي، د خدای لپاره کوي. البته کده فقیر وي او داغه د ټیک کیر نه اوسګارم نه، داغه ټیک کیر نه وزګارم نو بیا دې په خپل فیصله وکي چې کله ما چا ټیک کیر کوله نو ما به داغه د پر څه فیصله کوله چې میاشت ولا څو پیسې ورته.
نو بس په هغه اندازه به داغه د مال نه ځان له پیسې اخلي. ومن کان غنیا سوچی بھی مالدارا فلیستعفف دے دے ځان بچی. ومن کان فقیرا سوچ فقیر وی فلیاکل نو دے دے خوراک بالمعروف په جائز طریقہ. دا څنګه چې دې ډېر وخت دي حمید سره جایرو دی خوري هر وخت دې حمید سره یا توکل ته نه دي چې څه بخوري چې لک کباب جوړ کړو نه عادي ډوډۍ بخوري ټاکو دې خوري. فلیا دې ته معروف معنا د عرف مطابق چې عرف ته وګوري خلک کور کې څه خوري. اره ځنې پته نه چې موږ کور کې څه خورو. هر وخت موږ کباب کو یو شیرشاه د دارو څخه کباب کوي. شیرشاه کې کله کنه کوي ولا ډیر نه ها د دې ژبه تاسو کلاس کې څه دي نه خو کده وای نو هغه ورځ باندې موږ ټول کسان ته چې تاسو راشئ زګ نه شیرشاه وړای دا. ومن کان غنی ومن کان فقیرا سوچی وی فقیر فلیا سوچی وی فقیر یعنی دا کوم سره چې کفالت کوي. کوم سره چې کفالت ورته کفالت معنا ټیک کیا. فلیا کل دے دے خوراک د مال د یتیمنا بالمعروف د عرف مطابق. فاذا دفعتم الیم اموالهم وصلی الله تعالی وای چې کلا تاسو اغه ته د اغه مالونه ورکوي نو دا څه مور کوي چې په تیار کې ولا ورکی ځکه دا خو دنیا ته معلومه ده چې د شیرشاه په کفالت کې دی وراره او د دې وراره ډیر مالو او شیرشاه دا غي ټیک کیر کو دا خو ټول دنیا ته معلومه ده. دا څه معلومه ده ټول دنیا ته معلومه ده. اوس شیرشاه چې کله د مال او د ذمہ داري هغه ته حواله کوي نو باید چې کسان راوبدي څوکي لسپیندل شل کسان راوبدي او دا غي په وړاندې چې ورور تاسو ته پته ده دا زما وراره ما د ټیک کیر کو ځکه دی یتیم پاتې صحیح دغه پلان مال او جائیداد او بزنس او فلان 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 دا د شینه ماته پاتې دا د تاسو په وړاندې او د الله په حضور دلته کوم څه ما غاړه فائدہ شي. صحیح اوس کده په تنهایی کې ولا ورکا ممکن دا غرواري د مين د غلط دماغ وسړی اسبا خلکو ته وای ازما کاکا د ماټول مالو خو صحیح نو تاسو په تیارې کې ورکړې څنګه ته خبر کړی نه وی ټول خلک وای شیرشاه هغه ډېر خاين سړی دی اډر غل سړی دی هغه ټول اغلاط ورارونه وکړه نو دې به ازانو نشي پاکوله کله پاکوله شي تبا کوم ځای د جماعت کو درې چې ودرې به ستال خپل صفای کوم ما ګور روح الله خپل الله تعالی وي دینه خبر چې په کوم ورځ ورکینو خلک را جمع کا چې هغه وخت نو که سمانه دا وراره چرته وای په اجتماع کې چې ازما کاکا زما ټول مالو کړو التلس کسان ورته غړ کېنه مونږ حالت موجود چې هغه ټول حساب کتاب پېښ کړ او تاسو تاسو نه خبر دین کړه ګور الله تعالی دې وسړي د عزت سره خیال ساتي چې دې وسړي عزت دا بے ځای په داو نه وړي ها دا دوس خپل ځای کې جبران ده سره ها چې دا دستي اما هر ځای چې د څو کفالت کې هغه کفالت له درابل ډیر پیسې پیدا ها فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ کله چې ورکې دې تمالونه دوی فاشهدوا علیهم نو گواهان نسی دوی باندې وکفا بالله حسیبا. وصلی الله تعالی فرمای بازي سره خلق راجم کی خو هغه په اکاونټینګ کې دومره تکړی چې خلکو ته ځان لغاړه سپینه کې خو بیا هم دوره تین تیر کړي بلا ډیر مال دی واړی خلق وای چې فلانه ډیر خسړیو دوراره دونه مودا د دې مال ټیک کیر او ګوره څنګه پیسې په پیسې ورته ټول ارث واپس کړي. صحیح پاو په خپل دنده کړی څه به کړی هغه په خپل کار کړی نه الله او کفا بالله حسیبا. الله تعالی کافر چې تاسو سره د اکاونټینګ وکړي قیامت پر ورځ باندې کړي واری دي نو قیامت پر اکاونټینګ مې رسو کوي الله به کوي. للرجال نصیب دناری نو د پارا حصہ مما د اغما الله ترک الوالدان چې پری خود دی والدین او الاقربون یا نور رشتہ داران وللنساء ادفنانو د پارا نصیب حصہ مما د اغما الله ترک الوالدان چې پری خود د والدین او الاقربون نور رشتہ داران مما قل من نو صلی الله تعالی فرمای چې دا په میراث کې حصہ دا د سکس په بنیاد باندې څوک محروم کول نشي. د سکس بنیاد باندې څوک چې خځه په پیسو سکی یا خځه په ځمکو باندې سکی چاله ورکا سړولې ورکا نه الله تعالی فرمایي دا غي خپل حصہ او د سړو خپل حصہ دا بیا کله کله داسي وي یره خو لګاو نظم کړه د بابانو خور تب ور سره سو کې تعالی عطا باندې سم د خدای فضل له
صحیح نه د خدای فضل خدای ورکړي تا خو نه ورکړي دا غي کوم حق دی هغه ورته ورکړه دیو جی الله وای چې مما قل منه کدا لګوي او کسر یا ډیر وي نصیبا مفروضا دا یو حصہ قطع شوی یو حصہ فرض شوی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اکل کله داسي چې په خاندان کې مالدار سره مړوي څه شي مالدار سره مړوي خپل اولاد نه نو د لږ رشتہ داران هم په دې فکر کې وي شاید موږ ته په کوم سي سره ورسي چې د مال تقسیم کې موږ ته هم سيسا او ساغه یې په شریعت کې واضح دي نو چې چا غلط فهمي وي هغه ته اونر سي نه خفشي ایسه شي ایسه نو الله تعالی وایي چې دغه څه کسان د تقسیم وخت را حاضر شي او دا اتم لري چې موږ ته په کوم سي سره ورسي موږ ته په کوم سي سره ورسي حالانکه شرعاً دغه په کې سيسا نشتا الله تعالی فرمای هغه ته اصل لکشي ورکا یو $200 چې تاسو واخلې دوستانو خو شریعت مسله خدای تعالی سے لیکل دا د فلاني فلاني استحقاق ته تاسو دا واخلې او موږ ته دعاګانې کوی ها تموش کوی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ کله چې حاضر شي تقسیم د میراث تا اولو القربى رشتہ داران والیتاما یتیمان والمساکین ومسکینان همیشه حاضر یسو یتیمان مسکینان فرزقو منو نو دیتا سرزق ورکی دا دینا وقولو لهم او وائدویتا قولا معروفا شرعی خبرہ قولا معروفا مانا شرعی خبرہ چلی شریعت تا تقاضا باندے دا استحقاق دا دے کسانو دے دا مسئلہ دا قاضی سے بکلے لوسکم کرے دا صحیح اس اللہ تعالیٰ فرمائی چې کله خدا طرفی کله بل طرفی معشومان پاتی دا غي استحقاقی خو چې دا کم سړی لوی په وارثانو کې به پار څه خېټه ورواچي هغه معشومان له هغه له څه شی ورنکي نو الله تعالیٰ فرمائی دا سړی چې دا په ارث خېټه ورچي د لک ساعت د پاره دا فکر وکي چې کړي زمړ شو او زما معشومان د چا په کنټرول کې پاتې شو زما مال هغه ته هند ورنکړ چې زما بسفینه وي کله خبر څه نو زما بسفینه وي چې خپل اولاد لپاره کوم شی د خوښ نه دی د پردي د اولاد لپاره هغه شی مخوخوا وليخشى الذين اوديريا كسان لو تركوا کچره دوی پر خدای من خلف امرستق پر ذریه ضعافا معصومان کمزوری خافوا عليهم چریږي دوی باندې فليتقوا الله نو دوی یریږي د الله تعالی نه د بلچا اولاد باب کی وليقولوا قولا سديدا ادید خبره کوي خبره رښتونی او برمحل رښتونی ان الذين تاكسرا كسان ياكلون اموال اليتامى شيخ مالون دي يتيمان ظلم الفزياتي انما خبر دادا ياكلون في بطونهم نارا جري اچخيت خپل کې اور وسيصلون سعيرا ازرد چې دوی په داخلي کې سعيرا اورتا شغلزن اورتا يوصيكم الله في اولادكم وصیت گئی تاسو الله تعالی په باب د اولاد تاسو کې چې کله اولاد مو پاتې شي صحیح او پلار مرشي یا مور مرشي جائیداد پاتې شي نو څنګه به تقسیمه للذکر نارینه د پاره مثل حظ الانثیین برابر د حصے د دوو زنانو ده فَإِن كُنَّ نِسَاءً کچریوی دا اولاد یوازې جنکه فوق اثنتین دوا یا د دوه نه زیاتې دوا یعنی سړی مړ شو یا ښځه مړه شوه صرف لونه دي دوا یا د دوه نه زیاتې نارینه اولاد نشته فلهن نو دوی دپاره ثلثا ما ترک 2/3 د هغه مال چې دی پرېښودی دی څومره دی 2/3 او 1/3 به نور وارثانو ته ځي 2/3 به دا لونه واخلي او 1/3 کله دې مړي لونه پاتې نه به والی وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً اکچری دا پسماندا واحدتا اکی ولوروی یعنی سڑے مرشو یا خضا مرشو رستوی سپاتی یو لورو فلحن نصفو نداغی دا پارا نیمد ٹول مال دا باقی نیم بے نور وارثانو ترشی رونه پاتی دی یا رونه پاتی دی یا ترونه پاتی دی نبایی تملاوشی ولی ابویه ادمری د مور پلا د پارا لکل واحد منهما د هر یو د دې دواړو د پارا اسود سوش پګمې سره مما ترکا د هغه مال چې دې مړي پرې خو دې ان کان له ولد کده مړي د پارا نارینا یا زنانه بچي دي یعنی سړی مړ شو یا خزه مړ شو نو رستوي لور پاتې ده یا زوی پاتې ده
او د مړي پلارم پاتې دی او مورم پاتې ده نو مور به سو اخلي شپږم حصہ پلار به سو اخلي شپږم حصہ باقی مال بل چا شي ریزوي شي فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ كَنَوِي د مړي لپاره بچي نه نارینه او نه زنانه وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ او وارثان د جوړ مور پلار د فَلِأُمِّهِ الثُّلُث نو د مور د لپاره 1/3 دی بیا ټول پراپرټي مور به سور اخلي شیرشاه مور به سور اخلي 1/3 او 2/3 د پلار واخلي فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ کله مړي د پاره ورونه خويندې وي سوي اولاد کو نشته خو څه شته ورونه خويندې شته او دې مرشو او مور پلارم پاتې فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ نو د مور د پاره شپږم ده نو مور د پاره شپږم ده باقي پنځه سه د پلار تلل شي نو دې ورونه خويندې د مړي دغه پکې استحقاق نشته د پلار دی چې د مړي پلار باندې هغه د ورونه خويندو پلار دی ارچا پلار دی د ورونو خويندې هم پلار دی نو هغه ته خو یې څو نه رسیدا خو هغه مور ته دا نقصان ورکړ چې مور د درېمې زینه شپږمې ته راړه مور درېمې نه شپږ کدی نه وي نو مور درېمه اغستا او 2/3 د پلار ته تللی او چې دوی ژوند دي دارونه خويندې نو مور شپږمه اغستا او پنځه ته چا ترړې پلار ترړې خدا کله من بعد وصیت پس د وصیتنا یوسی بها چې د عمل غیبانه وصیت کوي او دین یا پس د ادایګۍ د قرضې نه نو دې یو اهم مسله ده او هغه اهم مسله ده چې بنده مرشي نو د مال ته څه حقوق متوجي شي څه حقوق متوجي شي د ټولو نه اول د تجهیز او تکفین شبه ذراشه اهم مسله ده وعلیکم السلام مونږ ستاسو میراث خوشاله یو دیوان دې استاد کار نه اسانه کوي او کنه ستاسو میراث تقسیم وزر حالت کرمیوان نبی به سره شروع کړل لپاره سوال مو ګور تر سیر دا ځنګ ورو ها نن ته په بل ورځ اومنه راغله او نن بیا راغله مونږ چې تعالی څه چل شوی دی نه بل ورځ هم راځي بل ورځ خو زه شنبه راغلم مال ورغله کله څه په شنبه سهار درانه دلته ناسم سپیچ مې وشتا کیوم نو یوسیکم الله فی اولادکم حکم کئی تاستا اللہ تعالی فی اولادکم پباب دا اولاد تاسو کی آیت نمبر 11 دی یعنی پا میراث کی لذکر نارین دا پارا مثل حظ الانثیین پانتازه دیسے دا دو زنانو دا نو بنده مرشد لور پاتے دا ایوی زوی پاتے دا نو یوی سبے لور واخلی او دوی سبے زوی واخلی فَإِن كُنَّ نِسَاءً كَوْدَا اولاد نساءً خذ فقط فوق اثنتين دوا یا د دو نسوا فوق اثنتين معنی اثنتين فوقها دوا یا د دو نسوا خور ورسره رور نشته رور ورسره نشته بس جنکای فلهن ندوی د پارا ثلثا ما ترک 2/3 د هغه مال چې د مړي پرې خو ده او 1/3 به بیا نور وارثانو تلرسي نور وارث به بیا ګوره کرور پاتې نه غته بلرسي کترې پاتې غته بلرسي کوراره پاتې غته بلرسي یعنی ارڅونه لونی چې 2/3 ورکړي ټول ودی ته نه ټول نو ورکړي 2/3 ورکړي وان كانت واحده اکچری وی دالور اکیوا یعنی بنده مرشه دوست یو لور ده نور څه نشته یعنی زوی یې نشته بس صرف یو لور ده فلهن نصف نور دې د پارا نیمه د ټول مال ده او بقیه نیمه دا به نور وارثانو تلرشي نور وارثان به ګوري کرور پاتې نه غته بلرشي کرور نه وراره پاتې نه غته بلرشي کاغنی ترې پاتې نه غته بلرشي ولی ابویه ادم مور پلا د دې مړي له پارا له کل واحد د هر یو د پارا من هما د دې دوالنا السدس شپږمې صد مال دا مما ترکا دا غمال چې دې مړي پرې خو دې ان کان له ولد کلا کچره دې مړي د پارا بچي وو مړي د پارا یعنی سړی مړ شو نو یو زوی پاتې یو مور پاتې ده یو پلار پاتې ده نو شپږمه به مور والی بل شپږمه به
پلار والی او بقایا ضروري سی به زوی تلاړي شي. نه لكل واحد منهم. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَنُو دَيْدَ پارا ولدن دے مڑی دے پارا بچینو وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ او وارثان جو شد دو ابواو مور پلار دد بچی نشتا بچی دے مڑ شو نو سی پاتی مور پلارے نوس فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ د مور در پارا دریم دا 1/3 او 2/3 بے پلار واخلی 1/3 بے مور تلڑ سی نا 2/3 بے پلار تلڑ سی. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ کده در پارا رونو د هر صنف چیو د مور پلار دواړو نه وي आवाज د مور نه وي आवाज د پلار نه. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ کده د پارونه خويندو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ اوس دې مرشو اولاد کوي نشته سړی مرشو خورونه خويندې پاتې دي او مور پلار پاتې دي نو اگر چې دارونه خويندې اسی سناخلي ځکه پلار ژوند دی د مړي پلار ژوند دی د مړي پلار د وجه د مړي رونو خويندې سيسا نشته پلار هغه ټول کټ کړ د پلار موجود ہے اگرونه خويندې ټول کټ کړ خو البته هغه دا نقصان مور ته ورسو چې مور دې درایمه شپږمه ته ورسوله مور څوکړه هغه مور سره سیاته وکړه. فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ د مور در پارش پګما دا او باقی پینځه سي پلار من بعد وصیت پس د وصیت نا یوسی بها چې د وصیت کې غیبانه او دین یا پس دا دایګه د قرض نه نو اهم مسله موږ ذکر کولا چې بنده مرشي نو د مال ته حقوق متوجي شي لومبنه حق تجهیز او تکفین burial expenses so ورته burial expenses which is required by law or by sharia زمون وطن کې by sharia عدالت by law دلته مقبره د پارز مکه اخلي افغانستان کې څو مقبره د پارز مکه دلته وقف مکه بس خلک په مړي خغای مته دا خرچه کو نشته صحیح اما مارچري ایکسپنسز پکې هم نشته مارچري ایکسپنسز نشته بلکې خبر کنيستو د قبر ډکول هم نشته ځکه ټول ځان لري قبرو کې نه ټول ځان لري شخص صحیح دلته خدای ایکسپنسز نشته بس صرف کفن غړي دي پیسو سوچي صرف دا پیسې لګي کفن تجهیز او تکفین. نمبر 2 د دین بعد د پمال کې د قرضې به ادا کیږي سبا کیږي د پورونه به ادا کیږي دا غیر بعد کده سو وصیت کړي نو په باقی مانده مال کې به هغه وصیت until 1/3 امپلیمنٹ کیږي up till 1/3 دا چې وسچې مسجد مثلا وایي شی ما ورسته جوړ او یا کدا وری چې زما په مال کې $1,000 چې دي دا شیرشاه ورکړي دا وصیت څه ده شیرشاه چې دا شیرشاه ورکړي $1,000 او سره د تجهیز او تکفین خرچه ومشو او داغه نه بعد د باندې کم پورونه چې هغه مدا شو نو ناو وی ویل فایند اوټ چې د اسټ سره پاتې دي نو چې د اسټ سره پاتې دي کاغه کې دا $1,000 تر 1/3 پورې پوره کېدې شوی کدا $1,000 تر 1/3 پورې پوره کېدې شي خدای بل $1,000 ورکو بل بس ورکو $1,000 خداغه اوس ورستو اسټ چې پاتې یا سره $15,000 دي نو چې $1,000 ورکو بیا څه پاتې کی خبر ده کړه چې تجهیز او تکفین وشو پورونه ختم شو اوس چې کوم اسټ دی موږ قیمت وکړو نو سورہ دي ټول د $15,000 دی او وصیت یې سورہ کړل د $1,000 کړي دا به ټول نه امپلیمنٹ کیږي دا به صرف up to 1/3 امپلیمنٹ کیږي نو $15,000 کې ودرې مسور شي $15,000 بدل ورکو دی وای چې $1,000 موږ $1,000 کو چې دا غوې کنه ډیر سره کم از کم وي نو دا درېم او څلورم نمبر کې بیا میراث دی میراث څه نمبر دی په څلورم نمبر دی خبر دین کړه اوس هر چې دا قرضې هر چې دا تجهیز او تکفین دی نو کله مسلمان بند خپل مال نه نو دا د امت په ذمہ باندې فرض کفایه دی درچا ذمہ داری د امت فرض کفایه دی نو فرض کفایه دی معنا دا ده چې امت په خپل جیب دا پیسې ورکړي څوک به ورکړي د خپل جیب او امت دا پیسې نه وي چې زکات ته شروع کړي امت ته دی زو کمیونټي مسلم کمیونټي دا د امت ذمہ داری ده لکه مسجد جوړول چې څنګه وایي د امت
موږ ورته امت وایو، یعنی مسلمان امت، دا لای ذمہ داری ده. نه دا غرانګي دي مسلمان مړي تجهیز او تکفین نه چا ذمہواری ده؟ د مسلمان امت. ما تاسو ته ویل کنه پاکستان سفارتخانه نه ټلیفون راغی، پاکستان ایمبیسی ټلیفون راغی وی البکر کی یو ځای چرته البکر کی نیو میکسیکو کې ده. ما هغه کونسلر ما نو پړنګي ضروري ده، په مونږ ته یو فیکس راغلی پاکستان نو وزارت خارجه نه، نو وزارت خارجه لیکلي یلته سکسانو یعنی پاکستانانو موږ سره رابطه کړې دا غي څوک رشتہ دار په البکر کی کې مړ دی، خو د تجهیز او تکفین څوک نشته، نو هغه وزارت خارجه ته فیکس ورکړی. صحیح. نو وزارت خارجه خو د ذمہوار څه ته ورکړي سفارتخانه ته چې زمونږ پاکستاني نه ذمہواری ده. صحیح. نه هغه به اعتماد چرته پیدا کړ ته اسلامي سنټر کې چې زور سره رابطه وکم چې موږ ورته پیسې ورولېږو هغه یاد تجهیز او تکفین وکړي. دغه مستقل فند دی لپاره مسلمان سفارتخانه شي د دې سره مستقل فند دی. نه هغه بیا ما ورته پیدا کړ نه ور ټلیفون وکړ، نه هغه ورته چې موږ تجهیز او تکفین کړی دی، نو دوی ورته بیا وایي چې سور ایکسپنسز مراغلي نو موږ ته انوایس راولېږي چې موږ درولې ځای ورته نه ایکسپنسز خبره خبره مسلمان خبره موږ مسلمانان او مسلمانانو کړی دی. پاکستان ګورنمنت تجربه د ژوندو د نورکی چې مرته انا وګړي دا راځي اوس زموږ دور حق مستر ډېر شریک سره دی، ډېر شریک سره نور محمد ډېر سره سره د ټول ګروپ ډېر خلک دی. عبدالباری ورسره ملاقات شي، عبدالباری حاجی بني ځکه ته موږ ډوډۍ راوستو کنه دا چودري صاحب فارم ته ټول راغلی، ټول سفارتخانه راغلی، بلکې په خپل ایو مونږ ته کباب راځي کول، دا کباب راځي کول مونږ ورته ناستو، مونږ وی د سفیرانو باندې چې په خو دا ډېر صحیح. نو تجهیز او تکفین دا فرض کفایه ده نمبر اول. نمبر دویم قرضې، دا نو دوه قسمه دي قرضې، یو د خدای قرضه یو د مخلوق قرضه. د خدای قرضه لکه زکات په پاتې، لکه څه زکات یا حج په پاتې. نو درې امامان وای زمونږ د امام نه علاوه باقی درې امامان چې هغه ټول دیو دی هغه به ادا کیږي، ټول دیو دی آبا ولا ادا کیږي. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمای هغه داسې قرضې نه دي چې وارثان ادا کول شي داغه طرف نه. ها کاغه وصیت کړی چې ما باندې زکات دوره پیسې پاتې دي هغه زما د مال نور کې بیا لازم دي، کاغه وصیت کړی زموږ امام پلیس باندې نو بیا هغه زکات دایږي لازم ده. کاغه وصیت نه کړی نو ته څنګه ادا کول شي؟ ځکه امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا عبادت ته، عبادت کې نیت شرط ده. عبادت کې نه کومړل خو نیت کول نشي، هغه مړ ده نو دا ته چې درته ورکې نو نیت یې سوکې. البته کاغه وصیت کړی نه هغه وصیت قائم مقام د نیت ته، دا سم ظاهر دا د بلازیه په قانون پوریږي. صحیح پوریږي نه پوریږي. نو سپادش په قرضه د انسانانو دا بیا دوه قسمه ده، دا بیا څو قسمه ده؟ دوه قسمه. یو تا شریعت وی دین الصحت، د صحت دین، د صحت قرض، او دین ته وی د مرض قرض. دین الصحت او دین المرض. دین الصحت او دین المرض ډیفینیشن دا نه دی یعنی چې د روغ نو قرض یې غوښتل چې دا بیمار شنو قرض یې واغسته، نه. دین الصحت هغه ته وی چې دا پروف وي، چې دا څه وي، دا پروف وي، ثابت وي، یعنی یا هغه څه ډاکومنټس وي یا د هغې ګواهان وي، یا څه ډاکومنټس وي یا شاهدان وي. نو دې ته وایي څه دیون الصحت. او یا دا چې وارثان ویریفای کوي، وارثان ټول وارثان هغه یې ویریفای کوي، تصدیق کوي چې دا قرضه مونږ ته معلومه ده، نو دې ته وایي دیون الصحت. نو لومبه به دغه ادا کېږي، لومبه به دغه ادا کېږي. هر چې دیون المرض دي، دیون المرض دیتا وای چې نه څه ډاکومنټس تا، نه څه شاهدان شته، نه وارثانو ته پته شته. ته کمال ولري چې ونه لري نه نه چې مال ولري، چې مال نه لري تاسو لا واستای خبره ده. دا مونږ له دغه مال له بسوسه ادا کیږي نو به
نو چې دوی نو صحت ادا شي او مال پاتی نو بیا دا غینه بعد به دوی نو مرض ادا کیږي سبا ادا کیږي دوی نو مرض اول خپل کور دریم کور کې او دریم شی وصیت نه کې موږ ذکر وکړو چې هغه په ریمیننګ پراپرټي کې 1/3 پورې امپلیمنٹ کیږي سره پورې 1/3 پورې او څلورم شی هغه بیا دا وصیت دی دا میراث آباؤکم و ابناؤکم پلاران ستاسو زامن ستاسو لا تدرونا تاس تا پتہ نشتا ایوم اقرب لکم نفعا چه کم یو دوی زیاد قریب دی تاس دا نفع پہ اعتبار بانے دا تلوی چه ما کمی فیصلے کری دی پس ایکی بیا ریزنگ مکوا ایکی بیا ریزنگ مکوا فریضتا من اللہ دا یو فریضہ دا اللہ جانبنا ان اللہ کان قدیم الحکیم تاکہ سا اللہ تعالی دے علم والا حکمت والا ولکم عطا پارا نصف ما ترک ازواجکم نیمد آغا مال دا چپری خود دے ازواجکم بی بیان استاسو خزم رسوا خاون دے پاتے دے خزم رسوا میڑے پاتے دے نو دا خز دا مال نیمہ ایسا با خاون تا ملاوی گی 50% میں چاہتا ملاوی گی خاون تا خدا کلا کردی خز اولاد نہیں ان لم یکن لهن ولد کنوی دے خود پارا اولاد یا دے خاون یا دے بل خاون یعنی دے خود سوجوی لورنی یا دے خاون یا دے بل خاون نو چې مړشوا نو دے په مال کې 50% به خاون تا فاین کان لهن ولد کچره ود دے خود پارا ولد بچي یا دے خاون چې دا کوم ژوندې پاتې یا دے زور بل خاون فلکم الربع نرتاز پارا بیا سلورم دمال دا یو کوارٹر سشی یو کوارٹر 25% خواندار کرا فلکم نتاز پارا الربع سلورم دا مما دا آغمان لا ترکن چپری خودر دے خودو خدا کلا من بعد وسیعت پس دا وسیعتنا چھ دوی وسیعت کے غیبان او دین لیا پس دا دائی گئی دا دین اللہ تعالی دا دو خبری بنے رہے تجیز و تکفین خوب خود یادی زکر سے بڑے سوکور کے نصب بالے وخام خیر تجیز و تکفین کے خواہ اللہ تعالی دا دو خبری طبیعہ بیا زکر یادو چھ دا اکثر خلق دیری کی خلق پر تقسیم بے شروع کی نہ تو بڑی قبضے پتہ لگئی نہ وصیت پتہ لگئی کہ لگئی ہاں زمو وطن کے ضرب المثل لے شرشا وی یو سڑے مڑے دو سو بزنس مین نو مر کے دو نو زامن تے کاغذ قلم راوالی کاغذ قلم راوالی وی فرید خان تے $10 تھی آیا اور روبٹ سنو کہ شاو دا وقت پتہ نہیں لگی نا غزر کہ فرید خان $10 شیر شاہ تے $15 تھی زما پہ باندھی دی نثار احمد باندھی میں $15 تھی نبی لیکن دا سے ادھے خوشحالے دل سیدھا خمون تا میں معلوم ہے بلا دیر نو بابا بیا شروع شو ویدا جی عبدالغنی باندھی $10 تھی صحیح اور حمد جان ہلمندی دا غرا باندھی $50 تھی نو دیر اور دی بل آواز ورکو کہ مولوی سے بل جمعات کی مسجد کی مسئلہ کولا چې دا عزرائیل سے وخراشی ادا آخری وقت کی بیا دماغ کار نہ کوي بابا اس گڑی وڑی شروع اسے مغز کار او کنا اسے لکل بس کا اسے سو کا اسے لکل بس کا بس قلم جیب کے واسطے رکھ اسے مغز کار پہ ولہن الربع اس کا خاوند مرشو او خدا پاتے لے یوا دوا دری اصلو کہ یوا پاتے دا نو میں دا ایسرا او کدو پاتے نو هغه بنی مئی اگر دری پاتے دی نو دری دا کای به ټول مال نه دا ایسا خدای کے دمو کا شگمن دا ولهن الربع ادخذ پارا الربع سلورم دا مما ترکتم دا اغمال لا چې تاسو پرې خو دې نو چې خاوند مرشو او خدای پاتې دا خاوند مرشو خدای پاتې دا خو اولاد نشته دې مړی دې مړی نه دې خدینا نه دې بلې خدینا نه دې خدینا نه دې یعنی دې مړی څه ویل ورستنه نه دې خدینا نه دې بلې نه نو خدای په ټول مال کې سور اخلي سلورما خدای په ټول مال کې سور اخلي سلورما او کدا خدای دوی نو دا سلورما بنی مای اتمه بشي دی وی
ولهن الربع عدد خذ پارا سلورم دا مما دا آغا مالنا ترکتم چی تاسو پری خود دے ان لم یکن لکم ولدن کنوی تاز دا پارا بچے فین کان لکم ولدن کنوی تاز دا پارا بچے او خواندان نو بیا دا خود دا پارا فلهن السمنو بیا داوی دا پارا اتم دا مما ترکتم دا آغا مالنا چی تاسو پری خود دے او بیا اللہ یادی من بعد وصیت پس د وصیت تا تو سون بیا چې تاسو وصیت کوي هغه باندې او دین یا پس دا دایګه د قرضینا و ان کان رجل اکثر موجود سیو سره چې مرشو یورثو اداغنا مال په میراث وړي شو کلالتن اده کلالو دسه شو کلالو نو دې صورت بالکل اخر ته لښه دې سورې نساء آخر تلاش آیت نمبر یوصل واو یاد ہے پیدا مکو اخیری آیات یستفتونک شپاگو یاد یستفتونک دیتان فتو غاری و پیغمبرا پس کی غاری نظر رسول اللہ واضح کئی قل طورتا اوایا اللہ تعالی یفتیکم فتوا در کئی تاستا فی الکلال وکلال کی بچا کے فکلالہ کی اس کلالہ سوکتے ہیں خدا رسول پر ڈیفائن کئی ان امرؤن حلقا کہ یو شخص مرشو دا شخص سڑیوں کے دیشی اخذوں کے دیشی امرؤن سڑی تا نوئی شخص تا ہوئی شخص مانا پرسن نو پرسن سو کی می بی میل اور فیمیل ان امرؤن حلقا کہ یو شخص مرشو لیس لہو ولدن بچے ورلنو نلور نزویے نپلار نزویے نلور نپلار ابن عباس سے ولا والد له والد امنو یعنی نزویو نی لوروا نی پلارو وله اخت ارذر پارا صرف اکی و خوروا فلها نصف ما ترک نو داخذ نیم دا آغا مالوڑی چی دے رو رفر خود دے لکه سڑے چی مرسی او یو لوری پاتی نغا سروڑی نیما دا مسئلہ لڑا تیرا شو صحیح نا آغا دا لور مسئلہ وا اس دلتا دا سڑے دا تیرے چی لوری نشتا زوی نشتے پلاریم نشتے نو چی مرسی خور پاتی لے یوا صحیح پاتی دا دی مری خور پاتی دا نو آغا نیما دا لور والا آغا دی خور تا ملاوشی صحیح اس کا دا شخص چکا مرش دا خضا وا سوا دا مرش شضا وا نی لورشتا نی زویشتا نی پلاشتا نی لورشتا نی زویشتا نی پلاش خورور پاتی دی صحیح پاتی دی نا اس بطول اوڑی کنا خور دیمه وړي وهو يرثها ادا رور يرثها ټول میراث لري د دې خور ان لم يكن لها ولد کچری نه د دې مړې خور د پاره بچي فین کان تسنتين اوس دا رور چې مړ شو ني زویو ني لوروا ني پلارو خورسته پاتې وي دوه پېندې یا د دوه نه زیاتې دوه پاتې نو موږ مسالات ته وړاندې دی راکړي چې کسړې مړ شي او لونه دوه پاتې وي یا دوه نه زیاتې نو سو ولا 2/3 نزل تو اللہ تعالی وی کہ فین کانت اسنتین کچری ودا دو فین کن کانتا کوی دا کوین دے دوا فلہو مسلسان دے دوار پارا السلسان دو سلس دی 2/3 دو سلس 2/3 مما ترک دا آغا مالنا چی دے مڑی پری خود دے دا مسئلہ لوگوں نے گرانا دا انشاءاللہ بلا ورز دے ساندے بانک بدنے و بیا انشاءاللہ بیا ترس دے چیوی انشاءاللہ غیبانے وہ بورڈ راؤنڈ وہ بورڈ بانے بدا تھوڑی مسئلے ہو باسو اللهم ربنا حمنا بالقرآن من الله وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جعلنا وقتنا وتوانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين دا بلا دا انا مسائل دا غي عقیقہ میں کولا انا سمع لا لو نا غي غوت میں کر دیر